که په رمضان المبارک کې یوه روژه چا قصدن وخوړله ماته یې کړله نو د دغې یوې روژې په بدل کې به الله جل شانه دغه انسان 900 کاله په جهنم کې وساتي. د جهنم د عذابونو سره به مخامخ کی، د جهنم د سختو عذابونو سره به مخامخ کی، او په دنیا کې به د یوې روژې د خوړلو په بدل کې به ستا توبه اله قبلیږي تر کومې پورې چې تا د یوې روژې په بدل کې 15 روژې نه نیولې، او دغه 15 روژې به په داسې طریقه باندې نیسي چې پرله پسې به یې نیسي، منځ کې د که یو روژه وخوړله بیا به یې د سر نه نیسي. الله دې مونږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې مونږ په صحیح طریقه باندې د رمضان المبارک دغه روژې ونیسو، او الله جل شانه دې مونږ د روژې د ماتولو او د خوړلو نه محفوظ وساتي تر مرګه پورې. ګوره دا په هغه صورت کې به تا ته دومره سخت عذاب درکولی شي، دومره سختو سزاګانو سره به مخامخ کیږي کله چې ته یوه روژه قصدن وخورې او ماته یې کړې. قصدن خوړلو او ماتولو نه مراد څه شی دی؟ مثال یو سړي روژه نیولې ده او دی ډېر زیات تږی شو، سختې تندې راونیولو او دی وایي چې زه خو ډېر زیات تږی یم، او دی لاړو اوبه یې وڅښلې. یا یو سړي روژه نیولې ده او دی وایي چې زه خو ډېر زیات وږی شوم، او دی لاړو خوراک یې وکړو. په دغسې حالت کې به دا سړی دغه انسان د دومره سختو عذابونو سره مخامخ کیږي.